الحجر آیت نمبر 16 صفحہ 418. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا أو يقينا نجعل في السماء آسمان کی بروجا برجنا وزيناها أو خستقرد من آسمان للناظرين يقدن قدبارا وحفظناها أو حفاظت قرد من آسمان من كل شيطان لهر شيطاننا رجيم رتلشوي إلا من مگر هغا استرق السمع بغلا سروري فأتبعه بیا اولگی هغا پسی شهاب مبين یو شعلا روخانا. بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ آیاتون مبارکو کی او بلکی ددی موجودہ طولا رکو کی اللہ تبارک و تعالی نخبل قدرت دلائل حق ذکر گئی اور سردا ذکر گئی جس کا اللہ تعالی دا انسان دا روحانی غذا بندوبست کرے نداسی دا جسمانی غذا بندوبست ہم اللہ تعالی کرے. روحانی غذا دا انسان پارا قرآن مجید دے او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دی چې مخکنی رکوع کې تفصیل سره د هغې ذکر وشو. او جسمانی غذا هغه څه ده نو د اسمان او د ځمکې حفاظت او دغه شان په ځمکه کې د انسان دپاره قسمه قسم څیزونه پیدا کېدل او الله تبارک وتعالی سره د دې ټولو دنیا کې چې موږ څومره څیزونه استعمالو د دې ټولو د خزانو ذکر هغه د رکوع کېږي او دغه شان د هواګانو ذکر مختلفو طریقو سره د انسان د جسمانی غذا ذکر هغه چې کوم دی نو کېږي. اول آیت مبارکه کې الله تعالی فرمایي ولقد جعلنا في السماء بروجا. الله تعالی وایي په اسمان کې موږ مختلفه برجونه هغه پیدا کړي دي. برج دوه معنی هغه مفسرینو حالات لیکلي دي. یو د برج معنا هغه دا دی چې اسمان کې الله تعالی 12 برجونه هغه چې کوم دی نو پیدا کړي دي او بیا په دې هر برج کې چې کوم دی نو 20 درجې دي د نور نو 12 ضرب 30 نو شمسی میاشت شمسی کال هغه 360 ورځې دا د دې نه هغه الله تبارک وتعالی هغه پیدا کړي. انور خو په خپل ځای باندې ولاړ دی دی خو د خپل ځای نه حرکت نه کوي البته په خپل ځای یو حرکت کوي چې تاویدل دي. یو حرکت دا دی چې خپل ځای نه وخوځي او بلې دا حرکت دی چې د خپل ځای باندې حرکت کوي. نو انور د خپل ځای نه خوځي نه دی په خپل ځای ولاړ دی او تاویږي. تاویدو سره دا ګرمایش او دا ګرموالی هغه پیدا کېږي او ځمکه شوه او دا نوره چې څومره سیارات دي لکه مریخ دی عطارد دی او دغه شانتې سرطان او اسد او مشتری او قوس او حوت او زحل او جدي او دلو دغه دي
باقاعده سیارات دي دا فلکیات والا په پویږي مخکې وو بیا دې تحقیقات کو استاد تقریبا 11 تر رسیدلې دي مخکې بیا تحقیقات کیږي نور باغه پیدا کیږي هر یو کې قسم سيزونه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي سمګه کې الله تعالی انسان هغه چې کوم دینو آباد کړی دی او سمګه کې الله تبارک وتعالى هر یو صفت د زندګۍ هغه خلک کې انسان هغه ژوند تیرول شي دانو چې څومره سیارات دي لکه سپوږمۍ یو سیاره ده مریخ او عطارد او بلاشي دي دا ټول نمونه هغه چې کوم دینو په دې کتابونو کې لیکل شوی دا هم ځان ته یو خپل بیا لوی دنیاګانې دا ځان ته یو غټ الله تعالی وایي ولقد جعلنا في السماء بروجا پاسمان کې موږ برجونه پیدا کړی نو فلکیات والا علما وایي دا دولس برج دي او په هر برج کې د دینور یا چې کوم دی نو دیش حصې دي یعنی هر ورځ چې نور راخېږي که نه دي دا د خپل ځای نه راخېږي خامخا فرق راځي دا ټیم کې چې فرق راځي دا د نور د ښکاره کېدو نه نور خو ولاړ دی خو دا ځمکه ورته مخامخ کېږي دا ځمکه حرکت کوي د نور یو حرکت دی د ځمکې دوه حرکته دي بلکې د ټولو سیاراتو دوه حرکته دي د نور یو حرکت دی دی په ځای ولاړ دی او تاویږي دا ګرمایش پیدا کوي او د دې ځمکې دوه حرکته دي یو خو دا چې د دې نور نه تاویږي لکه دا نور دی او داسې پرې تاویږي د دې یو چکر هغه چې کوم دی نو 24 ګنټې دی او یو بل چکر دی هغه چې کوم دی نو د 360 ورځو دی په یې سره موسم یې بدلېږي نو یو خو د ځمکې دا چکر دی داسې تاویږي او بل دا په خپل هم تاویږي لکه بال چې په خپل ځای تاویږي او داسې تاویږي د ځمکې دوه چکره دي ځکه دوه قسمه حالات راځي یو چې کوم دی 24 ګنټې بدلېږي او بل 360 ورځې هغه چې کوم دی بدلېږي دا د دې دوه حرکاتو نه پیدا کېږي بیا چې د ځمکه تاویږي نو چې دوه قسمه تاویږي نو خامخا کله به یو طرف نور ته مخامخ کېږي کله به بل طرف نور ته مخامخ کېږي نو چې کوم طرف نور ته مخامخ شي نو رس شي او چې کوم طرف باندې نور ته شا راشي نو بس هلته شپه راشي او بیا الله تعالی په دې ځمکه کې دا کیفیت خود الله عظیم شان او عظیم قدرت ته انسان خیران پاتې شي د ځمکه چې بیا تاویږي دا نیغه نه ده ولاړه دا معمولي کوږوالي سره ده لکه تاسو ګلوب ته کتلی وي هم ګلوب هغه میلاویږي او سکرینونو باندې هم ښکاره کېږي نو ګلوب کې چې کله موږ د ځمکې هیئت وګورو صورت وګورو نو هغه کوږ دی معمولي کوږ جوړ شوی دا کوږوالی دې دپاره ده چې موسم بدلېږي که دا نیغه ولاړه وی بیا موسم نه بدلېږي دلته به همیشه وړی او مثلا سوات علاقو کې به همیشه دپاره چې کوم دی نو هغه جمع یعنی کمې چې هغه د نور ته نږدې وي نیغ ورته ولاړ نو بس هغوی باندې به همیشه ګرمي وه کوم چې د نور نه لرې وي هغوی به همیشه ساړه نو دلته به هم نقصانات و هلته به هم چې کوم دی نقصانات و داسې څیزونه به چې هغه به ټول عمر هلته پیدا کېده او دلته به نه پیدا کېده داسې به دلته به پیدا کېده هلته به نه پیدا کېده بل د یو قسم موسم نه قسم بیماری پیدا کېږي هغه بیماری به پیدا وي نو الله تعالی عظیم شان دی الله وایي ستا د بدن کار ما کړی څنګه مې د روح کار کړی چې قرآن مجید مې در استولی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان ولقد جعلنا في السماء بروجا په اسمان کې مې دا برجونه جوړ کړي دا د انسان ستا د بدن دپاره دا ستا د غذا کار دی